الله الرحمن الرحیم. یوه مور غرضی یوه مشاور سره یو متخصص سره یوه مسئلې راوړله، تپوس ورنه غواړي وکړي او دغه مسئلې جواب واخلي، واپس لاړه شي خپل کور ته. هغه مسئله دا دی چې راځي هغه کوم متخصص دی، مشاور دی، هغه سره کاونسلینګ دپاره قراره شي، مشوره دپاره ورته وي چې ما ته دا ووایه چې ما بچی هغه یوې بیماري کې مبتلا شوی دی، نه پوهېږم د بیماري علاج څه دی. هغه مشاور ورنه تپوس کړي چې بیماري څه دی. وی بیماري دا دی چې د ما زوی لاس کې موبایل دی اور هغه موبایل دی حد کې د مازه ورسره وابسته دی، رابطه دی څه هغه موبایل نه علاوه نه ټیکاله خوري، نه موبایل نه علاوه څه بل کار کوي. هغه صرف موبایل کې ناست دی، موبایل کې گیم، موبایل کې لوبې، موبایل کې کوم الکترونکس گیمونه دي هغه ته ناست دی. زه راغلی یم همدا مسله دی. یوه دینه شدیده بله مسئله دا دی چې امتحان شپې ورځې کله راغللې، دغه ماشوم دغه بچی څه حد نه زیات دی موبایل سره رابطه دی. پلار ورته راغله، ورته یې زویه ګوره امتحاناتو شپې ورځې دي، د موبایل سایډ ته چیک ده، راشه ته لغوندې خپل کتاب راواخله، سبق راواخله، امتحان د دې هغه دپاره ځان تیار کا. لیکن دغه بچی د پلار والا خبره ته غوږ نه اچي، دغه خبره نه مني اور دغه عیب ضد کی هغې خپلې خبرې باندې ولاړ دی. پلار راغللو په زور یې ونه موبایل راواخیستلو. خو آیا دغه په زور موبایل خستنه تاسو په نگاه کې تاسو مخکې دغه کار کوونه دا صحیح دی که صحیح نه دی؟ جواب مو دی که نه ورکو، مو مخکې پروګراماتو کې تاسو خدمت کې ذکر کو. اما د موبایل په زور ورنه واخیستلو. اوس دینه وروسته پلار ورنه تپوس کړي چې اخر دی موبایل کې دی څه شی چې دی موبایل سره ته دومره زیاته رابطه او تعلق دی چې نه ټیکالې غام، نه سبق غام، نه خوب غام، نه آرام هم، هیڅ نشته، صرف او صرف ته موبایل کې ناست یې. هغه پلار ته هغه موبایل کې گیم وښیل چې گیم نامه دی کلش آف کلینز، دا یو گیم دی چې هغې کله ورته وښیل چې دې کې داسې حساب و کتاب وي. یعنی خلاصه که زه بیان کوم، لنډه خبره بیان کوم، هغه دا دی پلار ته کله وښیل، پلار موبایل ځینه واخیسته دې دپاره چې زی سبق وي اور زی دی موبایل نه منع کي. پهله یو بیمار و، پلار هم ورسره کېناسته، هغه گیم کې راخته شو، گیمونه بې پکولو کو هغه گیم. یعنی دغه مور راغلله هغه مشاور سره، هغه سپیشلیست سره څه کور کې یو مشکل و، اوس دوه مشکل شو، زه څه وکړم ماته لیار وښیه. دا یوه واقعه غم نه ډکه دی، هم غم دی هم ورکې حقیقت دی. آیا ما ته کور کې هم حساب و کتاب د موبایل، انټرنیټو، لیپټاپو، آی پیډو، نوټبوکو، ټیبلیټو، څوره ابزار دي، څوره سوشل میډیا دي، څوره میډیا دي، هغه کې د ما ته بچي کوم دي هغه موجود دي که موجود نه دي. که هغه موجود دي خو څو ګنټې ورځې کې دغه موبایل استعمالي. ما ته بچي نوجوان څو ګنټې پبجي گیم کوي، څوره کسان دي چې ما ته بچي هغه ورځې ګنټو باندې هغو ټي وي ګوري څو ګنټې. تاسو په نظر باندې 3 ګنټې، 4 ګنټې، 5 ګنټې، کم از کم 5 ګنټې د ما ته بچي، اولاد، سرمایه، باقیاتو، صالحات، د خدای امانات، دغه د بهشتي ګلونه دا څه شی دي د دې کې ناست دي. سوال ما ته سره څه پلانینګ شته که نشته چې د خپلو بچیو کور ته موبایل راوړو، هغه موبایل صحیح استعمال بچیو ته وښیو. دا د ما ته والدینو ذمهداري دی. ما ته ټولو نه لویه لکه څنګه د بچیو ته رزق حلال ورکونه دی، همدې شان ته قبل د دې نه چې موږ کور ته موبایل راوړو، دغه موبایل صحیح استعمال بچیو ته وښیو. سوال د بچي ته موبایل ورکولې نه مخکې موبایل کوم وخت کې ویر کو، کوم عمر کې ویر کو، کله ویر کو، څه دپاره ویر کو، دا ټول سوالونه. اساسي سوال دا دی چې موبایل صحیح استعمال نه څه مراد دی. دې سوال متعلق تاسو سره انشاءالله مو آینده کې خبرې کوونې دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.